السلام علیکم جمشید صاحب په خیر جوړ دا یو ملګری دی خلیل رحمان د لیده کوټې څخه په ده ته ما یو دانه د پټو جوړه ورکړله پیسې او شی راکړې او زه تا ته اکاونټ کې سینډ کړم ستا فیس کوم چې پټو دی هغه د لې ځان سره کښېږدم اور د ده اګریمنټ ته ور ولیکه د ده اګریمنټ بیا را سینډ کړې اور دا زما فارم شو دا نور دا خو دا وګوره دا زما مال د لې پروت دی دا نیم فیمیل دی نیم دغه دی دا یو کوچنی ورور دی د ده نو دا یو میل شو دا فیمیل شوه دا مورکه شی هیلتي ایکټیو د 2500 ग्राम प्लस हुई कम बन ये हफ्ता पहले की वीडियो है। पहले पसंद करके पेमेंट करके चला गया था, उसने कहा हफ्ते बाद उठाऊंगा। अब हफ्ता 10 दिन के बाद फिर खरगोश उठाने के लिए आया हमारी ब्रांच से। अब वो वीडियो देखें, अभी मौके पे लेके किए, फिर इसके बाद अपने फार्म की वीडियो बनाएगा, फिर हमारे ब्रांच की मेन वीडियो भी देखें। अस्सलाम वालेकुम जमशید صاحب مهتاب کاکړ د کوټ څخه خبر کوم دا خلیل رحمان د دې کوټ څخه د ملګری رالی د پټو یو جوړې واخیستله د هغې اګریمنټ مې تاسو سره وکړي پیمنټ خو ما تا ته رسولی دی بس دا جوړه ده دا سره رجسټر کړه د خپل ځای ته ولاړ شي انشاءالله تا ته ویډیو دراسي نور خو دا زما د فارم دلته ده علیکم جنشي صاحب خیرته په خیر زه خلیل له کوټې خبرې کوم له آفتاب صاحب څخه آفتاب صاحب څخه ما دا دوانې اخیستې دي دا مې اوس راوړو یوه جمعه مخکې مې اخیستي وو د بال سره کړی خو ما یې ځای نه و برابر کړی دا مې ځای برابر کړو دا جال شی ورته برابر کړو دا دوه دانې دي صحیح ده ये वीडियो पश्तो वाली वीडियो, अगर आप पश्तो समझ नहीं आती फिर ये वीडियो न देखिए, कोई दूसरी वीडियो देख लें। د کوټې نوي کلي یو ځوان مهتاب کاکړ د انجینري زده کړو تر بشپړېدو وروسته د سرکاري نوکرۍ پر ځای د سویانو خرګوشانو فارمینګ ته مخه کړې او خپل کوچنی کاروبار یې پیل کړی دی. مهتاب کاکړ وایي زموږ په پښتنه سیمه کې اکثره ځوانان د تعلیم څخه وروسته یوازې په نوکریو پسې ګرځي، خو ده غوښتل چې پر ځان تکیه وکړي او خپل کار شروع کړي. د هغه په خبره دا کاروبار یې په لږو پیسو پیل کړی، خو اوس ورڅخه ښه عاید ترلاسه کوي چې د شخصي لګښتونو ترڅنګ د کورنۍ ځینې اړتیاوې هم ورسره پوره کیږي. زما نوم مهتاب کاکړ دی، زه د نوي کلي د کوټې اوسېدونکی یم او زما سبق چې دی ما انجینرینګ کړی دی. د انجینرینګ وروسته ما د نوکرۍ پر خوا تللو بجای زه رالم د بزنسو خواته په دا وجه باندې زموږ پښتنو کورو کې یا سیمه کې اکثره خلک چې سبق کمپلیټ کړي د هغه څه وروسته دوی 10 کاله 15 کاله دوی په نوکرۍ چې مطلب ظهیري یا شلګیایي مطلب افرټس کوي خو حاصلېدنګ یې بیا مشکل وي. لیکن ما په دغه سوچ باندې ځان نه دی دغه کړی چې باید زه نوکرۍ ته انتظار وکړم یا ترتیب وکړم یا دغه وکړم. ما خپل بزنس خواته رالم، په بزنس کې ما 2-3 ځایه سیټ اپ کړی دی، مطلب ترتیب دی هر څه په هغه کې. اوس تر ګوره د ډېر چې کوم شی دی چې ما ته در ښکاره کړلی هغه ریبټس فارمینګ دی. نوموړی زیاتوي چې د سویانو پالنه ډیره سخته نه ده، مصرف یې کم دی او په لنډ وخت کې زیاتیږي چې له همدې امله دا کار د ځوانانو لپاره یو ښه انتخاب کیدای شي. نن سبا دنیا کې مطلب ډېر کم خلک په دې باندې خبر دي، نو ما د دې اویرنس لپاره ښه دی سړی دا زموږ پښتانه ډېر در سټوډنټس ته ډېر خلک شته چې د کم انویسټمنټ هم دا کار سټارټوی شي. نو دا ریبټس فارمینګ ما سټارټ کړی، دا د میټ پرپز دپاره استعمالیږي. دا موږ د کمپنۍ سره اګریمنټ کوو، په ایبټ آباد کې کمپنۍ ده، په 1.5 لاک باندې یوه جوړۍ موږ اخلو. بیا د دې کوم چې ترتیب دی د دې بچیان زموږ ته راځي هغه موږ غټو 3.5 کیلو ته یې رسوو. نو بیا هغه جوړۍ چې زموږ ته کمپنۍ برته په 26,000 روپۍ اخلي او پر د یوه جوړۍ باندې خرچه چې ده هغه چې 7,000 روپۍ راځي. دا نور ګډ زموږ بچت دی. اور دا بریډینګ چې کم کوي دا سویان دا 1.5 ورځې کې چې ته کراس کې دا خپل بچان کوي اور بچان چې دي له 4 سه ونیسي ته 12 پورې په کمپنۍ کې تر 15 پورې سته. د لې فارم کې ما له فلحال 11 پورې بچان راکړي دي. 11 بچان دوی د وار اچي نو دا ستا 5 جوړې شوې نو ته خپل حساب ورته کوی سي چې مطلب دا د میاشتې مطلب تا ته څو پروفیټ درکوي. نو دا ډېر ښه انویسټمنټ دی، ډېر ښه کار دی، خو ما خو د غټ ترتیب څخه شروع کړی دی، خره ډېر کم لیول سم شروع کوی سي. په داسې حال کې چې په سیمه کې د بیکارۍ کچه مخ پر زیاتېدو ده او ډیری ځوانان د کار له نشتوالي سره مخ دي، د مهتاب کاکړ دا نوښت نه یوازې د ده لپاره د عاید یوه لاره ګرځېدلې بلکې نورو ځوانانو ته هم دا پیغام ورکوي چې د لږو امکاناتو سره هم کاروبار پیل کیدای سي. مطیع الله افغان د ولس غږ نوی کلی کوټه.
अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान के हर शहर में हमारी ब्रांच है। आप जिधर के भी रहने वाले हैं ना, आप मुझे अपना शहर का नाम बताएं नीचे कमेंट में, तो आप मैं ब्रांच का नंबर देता हूँ, आप वहाँ जाकर मेरे ब्रांच का विज़िट कर सकते हैं। जिस तरह आपको जगह जगह टेलर मोबिलिंग यूफोन वगैरह के टावर नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह पाकिस्तान के हर कोने कोने में हमारे फार्म बने हुए, जाके वहाँ हम दे सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि 0300 294 94 94 मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम और शहर का नाम भेजिए, तो आपको सारी मालूमात भेज दूँगा। और इधर कमेंट में भी आप अपने शहर का नाम लिखें। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आपका फार्म किधर है। हमारा मेन फार्म जो है वो कलंदराबाद ज़िला बड़ाबाद में है, जहाँ मैं खुद बैठा हूँ।